ما نوم قاضي عبدالحنان ده. افغانستان کې د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ سره تعلق لرم. کوم خروټ یم او د ما فکس د دې لارې اول مهاجر هم زه یم انشاءالله تعالی. تقریبا 43 کاله شاوخوا کېږي زه مهاجر سوی یم. 3.5 زره یا 3 زره په شاوخوا کې به فامیلونه د افغان مهاجرینو وي. دا ډېر بې رجسټره په دې پاتې سو چې دوی پیسې نه لرلې چې دغه ته ولاړ سي. دې راته د غربت له وجې نه پاتې سو. یو تعداد کسان هلته ولاړو نور پاتې سو. نو خبره دا ده چې زموږ هغه عمده مشکلات چې د پاتې مهاجر چې دلته 40 کاله 30 کاله تر 30 کاله خو را دې خواته نه دي بلکې اوسېدلي دي. هغوی کارت نه لري. د افغان مهاجرینو په کار دا ده چې ورسره کارت هم ورکړل شي او دلته نادره راشي. په هېڅ چا دونه بروسه نه لرله لکه دې حکومت چې موږ ته پناه راکړه او د موږ رعایت وکړو د موږ خدمت کړی ده. خصوصا بیا احمدزی قوم بیا د وړه خلکو یقینا دومره ممنون یم ځینې ځوان چې د دې لارې ما په بڼو جارو کړې وای او له موږ سره په هر قسم کې قرباني کړې ده. په مړو په ژوندي په چنده کې چې زلزله و چې دوی چنده کوي چې بل آفت سیلاب نه راشي دوی چنده راته کوي. حق د ټولو ده په دنیا کې. تعلیم او ډاکټري دغه پوله نه غواړي. که چیرې د مهرباني وکړي دا د موږ د افغانانو مهاجرو له 10 تر 12 یې دلته کالج یونیورسټي دا ورته اجازه ورکړي دا تعلیم یافته سي. نن د ملک بچیان په دلته زیږېدلي دي. باور وکړه د افغانستان هغه مینه هم نسته هغه یاد هم نسته قوم هم نه پېژني. دلته دومره محبت لري. ما نوم ضمیر خان دی. د دغه افغانستان راغلی یم تقریبا د 22 کال کېږي چې دلته سبزي خرڅوم او ماشاءالله ښه روان یم. ماشاءالله ښه کاروبار دی. تقریبا په وزیرستان کې موږ سبزي خرڅوو او ماشاءالله ښه زندګي تېرېږي. ډېر وخت کېږي تقریبا د سبزۍ کاروبارونو کېږي 37 کال دغسې زندګي تېره کړې وانه کې. مو خپل نوم دی عبدالوکیل ده. زه د غزني او تقریبا د 40 کوله ایمیج نیکه پلورینه دلته راغلی وي. 40-42 کوله شي چې اول راغلی د هغه مو کاروبار دی پوه شوې بخارۍ جوړوي او دا چار خو چې دی په ژمي کې چلیږي. مثال په وړي کې چار نه وي. په ژمي کې خلک استعمال زیات وي وچې بخارۍ غوړي مثال بول غوړي. کاروبار خو ماشاءالله خلک ډېر ښه خلک دي. د ونه خلک ډېر ښه خلک دي پوه شوې. داره وخت مې پکې تېر ده داره میشته نه دی ویلی چې دغه ځای نه چک شولی کښېنه. زموږ نوم محمد احمد دی. غزني ولایت سره تعلق لرم. وچې مې کاروبار کې تقریبا د 25 سال شي چې مې ژوند ته راغلي. دا کاروبار کې ویسلش کې مسله دی بارډر چې بارډر بند دی. وچې مې وکړش کې مسله چې د کچر پرېږدي نه یو شی بارډر بند دی او فیلحال میږ دکاندورا داس خاص پیرا خوندې نشته. یو چې مې کاروبار کې دا بادون ماټک دا سامان میش کاروبار کې نه انشاءالله شاید تکلیف نشته نور په ژوند کې ځکه چې ښه خلک دی.